زبیر رضی اللہ عنہ او یو حضرت حسین رضی اللہ عنہ. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د ترزوی کوفه تلار او خلق استقبال کو او د سره بیعت کو نو هغه خط لیکو او خط یو قاصد لور پیدا مکه مکرمه ته ورسه حضرت حسین لبه ورکه او هغه کې لیکلو چې ته فورا کوفه ته روان شه. د کوفه خلق ما ولیدل هغه زمونږ ډیر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامی نظام غختون کې خلق دی. د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا موږ سره بیعت وکړو ان شاء الله چې دا موږ خپل پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړل شوی نظام دی او دا هغه کم دین دی او دا هغه کم عدل او انصاف دی ان شاء الله هغه نظام به جاری شي. فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل ملګرو ته وی چې مونږ خذو خو چا ولا مشوره نه ورکوله. اخر کې د دې یو دوه خبرې دي. یو خبره دا وکړه وای ما خپل نیکه نبی علیہ السلام په خوب کې لیدلی دی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه. که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې سزار به ته ګورې ورسوي چې ورنه شي دې خلکو له. هغه وی ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیہ السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیہ السلام راته په خوب کې فرمایلی دی یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم. اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیږي او که د ما خلاف خیږي. که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم هغې لازم. وی هغه څه وصیت دی؟ وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چا ته اړو په خولې وی نه چې دې کې څه دي. هغه خبره ښکاره نه شوه چېرې دته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي. او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله وی د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي. وی که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش باره مړ شم نو دا ماله غنیمت دی. دا مرګ مې خوښ دی خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کو او د هغې مقصد په دې کې ده لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي یو جهاد له میدان ته وځي نو بعضې خلک یې کمزوري مسلمانان هغې ورته یاره بس پرېږده لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجوده وي هغه وي خو مرګ یو مرګ دی که نه. سر ورکول یو ځل سر ورکول دی که نه د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي شل ځله خو مرګونه نه راځي. او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی هم هغه وخت به د انسان نڅا خېږي نه د هغې نه مخکې ختیږي نه د هغې نه وروستو ختیږي. دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه. قافله روانه شوه چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته. اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ماته حالات خراب شوي دي نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله ابن زیاد دی فورا ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ وی ورتلو سره چې مسلم ابن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کې. او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ورته یزید ویلو چې که دین درغې نو دته به غږ نه کې ګرفتار به یې کړو ماله به یې راورسوي. دی چې څنګه راغې د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی که نه. پیسو دپاره خلک دین هم پرېږدي ایمان هم پرېږدي ډېر داسې شوي دي پر هر څه پرېږدي. هغه سړی دی راغې پټ راغې او بیا یو دی کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټه سمجوتې وکړه چې زه یزید ګورنر مقرر کړی د دې علاقې دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکوو. دا دولت لښکر را روان دی هغه هم در سره پوهېږي. نو یا خو 18,000 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې د کله بیا جومات ته مانځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري او چې کله یې خلکو ته ووایي وایي زه به د مانځه نه پس یو تقریر کوم کښېنئ نو چې بیا شاته وکتل یو قسم نو یوازې موجود و. ټول د کوفې خلک ته وتښتېدل د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې تاسو موږ نور راغوښتې تاسو ما سره بیعت نو کړې لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده. یو ته به یلکه تا ما سره بیعت نه دی کړی وی بل چا به سره کړي زه دې څه پېژنم بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی وی ته سړی خطا کړی دی تا ما به نه کړی بل چا به راسره کړي. دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه ګورنر په لاس کې ونیو هغه خلکو چې چا راغوښتي و هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه هغه هم هغه ځای کې شهید کړ همقه وخت سره شهید که. هغه ورته یو خبره وکړه ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کې خو خدای دپاره د ما یو نصیحت واوره یو وصیت مې واوره. وی څه وی؟ وی د ما دا وصیت دی چې ما پرېږدي یو خط لیکم. وی چا ته خط لیکې؟ وی حضرت حسین ته. وی څه وی ورته؟ وی هغه ته ما یو خط لیږلی دی چې فورا راشه نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه را نه شي
ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو. ورته وې نه ستا خط دغه ته چېرته پرېږدمه پرې چې هغه راشي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ. دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و. د مسلمانانو په منځ کې ډله بازي جوړه کړله، فتنه بازي یې جوړه کړله. مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دوی په لاره را روان دي. یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېدل چې یاره مسلم ابن عقیل شهید شو. بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو. ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو. اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایه چې یاره دا بیعت به یې کړی که نه داسې دومره لویه خبره ده. خو لاس به یې ورکړی که نه یو اوټ به یې ورکړی دا څه لویه خبره ده. دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي ځان یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړه خپل بچي مړه کړل. نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ. زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم. یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمایه باندې هغه غل بر غلاله وخته او مثلا هغه غلا وکړله. نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی. دا خو اسانه پښتو ده که لازما دی ورسره ګناهګار دی. که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده ورله لاس نه ورکړې دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی. دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه یې غلا وکړله ټیک د مال د غل کور ته لاړ لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده او اندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی. دا خو د شریعت حکم هم دی د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی. د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی. ګورې په دې ځان پوه کړې یو سړی ګنکپ دی یو سړی غل دی یو سړی دوکمار دی یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړه. اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد هغه مثلا ممبر شو هغه وزیر اعلی شو هغه وزیر اعظم شو هغه صدر پاکستان شو مثلا یو حد ته ورسېد هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره حصهدار ورسره دی. مونږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کوم سړي د دې اوټ ورکه مزې د هغه دي بنګله هغه جوړه کړه موټرو کې هغه ګرځي په لینډروزرو کې هغه ګرځي او ځای په ځان له هغه نوکران د هغه دي مال د هغه دی دولت د هغه دی مزې په هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړئ. ته دا نه شي چې خدای پاکه ما ولې را دوسي مزې خو هغه کولې سینماګانې خو هغه جوړولې دولتونه خو هغه ګټل کارخانې خو هغه جوړولې بنګلې خو هغه جوړولې خدای ما خو پکې جوار او مغه مخکنۍ ډوډۍ م ورسره یم ډوډۍ ده. الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلي دي ستا په اوټې ګټلي دي ستا په دستخط یې ګټلي دي که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا له نه ویتلی او تا ته خو پته و چې دا غل دی نو ولې دې ورته اندرمپایه نیوله. دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه و برباد کړه د معمولي او حالانکې ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی لا خو به ته د یارې مې یو سړي سره لاس اوچت کې لاس اوچت کې نو د یارې به هم لاس اوچت کې یا ته وي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه د یارې به مو سره موقع له لاړ شي لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي هېڅوک هم نه خبرېږي ولې الله آخرت غر کې او زه یې څه دپاره اډو ځمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی. دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې بل سره جګړې یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه همدقه ظالمان دي دقه ظالمان دي. کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي. نو مزید دغې خلقو وکړئ په دنیا کې د هغې بچي په لویو لویو کالجونو یونیورسټو کې مفت تعلیمونه کوي او سبقونو یې مزې هغې خلقو وکړئ او آخرت پې تا تباه و برباد که اوس ته وایه چې ته هوښیار یې او که ته قمقل یې دا خو قمقلتوب دا خو هوښیارتوب نه. که یو سړي کې صلاحیت وي هغه له اوټ ورکړې نو ټیک خبره ده. یو سړی دیندار دی هغه د اوټ ورکړه نو ټیک خبره ده. یو سړی صحیح مسلمان دی سوچه مسلمان دی او د قوم د هغه اوټ خدمت کولی شي وله دې ورکړه خو ټیک خبره ده. لیکن یو سړی ګنکپ دی او غل دی او تا وله اوټ ورکړه د ځان یې نه ویم د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ویم نو دا سړی بلکل هغه غل او ګنکپ سره مستقل شریک پاتې شو کلک شریک دی ورسره. دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي هغه نظام دپاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي په سونو حافظان پکې شهیدان شوي دي خو دې تسنس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه وله اوټ ورکړم خو ده سره زه هم شریک کېږم لهذا دې اوټ کې ځان شریکول نه غواړم
دی بیعت کې ځان شریکول نه غواړم، ځان شهادت ته رسول غواړم، خپل بچی دا کول غواړم، لیکن دی کې قطعا ځان شریکول نه غواړم د یزید پر ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم. دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي. به هر صورت روان شو د کوفې په طرف. دا ډېره اوږده واقعه ده، خو زه درته هغې خاص ځای نه بیانوم او مختصره یې درته وایم. یو مقام کې ولا د عبیدالله ابن زیاد گورنر جرنیل راغی، حر د هغه نوم دی، حر، او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی. ورته څه کوې؟ وی کوفې ته ځم. وی کوفه کې څه کوې؟ وی د کوفې خلکو ما له خطونه را لېږلي دي، وی کوفې ته نه شتلی. وی څوکم؟ وی بس داسې به کوې چې زه دې لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نو یزید له به دې بوځم. حضرت حسین رضی الله عنه دی داسې چې ته کیدی شي ما به د کوم ځای نه وی دی لاس نه ولې نیسم. وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی، دی له به ستا لاس اله رارځي چې د ما د سر نه د تنې نه سر جدا شي، او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستي نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس لا د یزید یا د هغه د گورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي را رسېدی. هغه بهادري چې کوم په علي صاحب کې موجوده وه، خو بچو کې به یې خامخا هغه بهادري موجود دی. قصه ډېره اوږده درونو، مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی، او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دیره شو. او بیا دا چې موجوده د محرم کم 10 تاریخ دی، په دې 10 تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و، هغه د قیامت واقعه پیښه شوه. او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کوم د هغوی خیمې وې، د هغوی د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وکنستل او اور یې ورته بل کو. او چې کوم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګوره پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې، پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې، تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دیم رستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي. وی باس ما نه ظلم شوی زم د ملګري کېږم. او بیا دې پاسي او خلکو ته اعلان کوي، وی ای خلکه یو تپوس ته نه کوم، وی تاسو نه دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی، وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی. دا یو جواب خو راله راکړی که نه، لیکن دې جواب خو څوک ورکولی نشي. چا غږ نه کو. وی ښه یو تپوس د نه بل کوم، وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي. وی دا تپوس د نه کوم چې د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران سکي که نه سکي. وی کمې اوبه چې سپي سکي او کمې اوبه چې خنزیران سکي، افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي. یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي، بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي، که دی مسلمان نه وي نو لکه به رحم راشي. انسان کې که انسانیت وي نو لکه به رحم راشي. زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته. بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه را پاڅېده او هغه تیلی یې ورته وښولې، وی دا پلانکې سړی شته، فلانکې شته، فلانکې شته، فلانکې شته، نومونه یې واخېستل. وی دا 2 تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې را لېږلي دي، نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی، زم دلته راغوښتم ولې پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم، خپله دغه مقابله به مې کړې وه، هلته مې قوم مو، هلته مې خلک مو، دلته هم زه راغوښتم ولې. لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم وله نه ورکو. او دقه یو خبره وه، وی پرېښودل دې نشته، یا به د یزید له لاس نیولې بوځو، د هغه بیعت به در نه اخلو، او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه. حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر هم د دې محرم په 10 تاریخ باندې جهاد شروع شو، هغه غزا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد او شروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی، د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبي علیه السلام د خاندان 2 انسانان، 2 سړي، 2 چې پکې ماشومان مو په هغې سړي مو، دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو. 2 کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان، څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو، او څوک د زوی اولاد دی، څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی، څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی. دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا وینې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې، لاس لی ځان ورنه کو، نه یې ورسره بیعت وکړو، ټول خاندان یې لو کړ. تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راله او د خپل ورته نصیحت کوي، وی وروړې داسې کار دی، یو خبره درته کومه، ځان مه وژنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه او ته به ګوره ځان هم مړ کې او دا ټول به مونږ مړه شو. هغه ورته وایي زینب وی داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی، که د ما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زه مرم، او که د ما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم نه شي وژلی. وی په دې د ایمان شته وی د ما دپاره خو مرګ خوشحالي ده،
وی د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم، د خپل لور حسن سره به میلاو شم، او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم. او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پوروالی به زه خامخا کوم. دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کېدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید، وی د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ږیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي. وی ما ورته وی چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبی علیه السلام اینه دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ږیره مبارک هم ببر دي او سر او ږیره کې هم دوړې دي دا ولې؟ وی نبی علیه السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا. مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم، اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم، هغه ځای نه رالم. دا مشکات شریف کې واقعه ده. بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام خوره وخوله، سره خوره یې راته وخوله او یو شیشه کې ما ته وینه وخوله. ما ورته چې دا خوره ده سره دا وینه سره وی دا هغه وینه ده، دا هغه خوره ده چې په دې خوره به دا وینه تویېږي. مګر دا وینه د چا ده؟ وی دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه ده. دا مخکې نه پیشنګویی شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیه السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده. دارنګه هر مسلمان له پکار دی چې د حق په ملګرتیا کې او د باطل مقابله کې قرباني ورکړي. هر یو مسلمان له پکار دی د باطل مقابله کې کلک ودرېږي. به هر صورت هغه 2 یا کسان یا 3 یا کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي، نه د هغې د کفن درک شته نه د غسل انتظام شته، بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سرم قلم کو، سر یې م تفری کو او گورنر لی بوتو او دا زنانه غریبانان خپیب لخپې په دې لاشونو کې منډې وی او قسم دی هغه الفاظ زما خولې له نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کوم اوازونه کړي دي چې زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نوسي دي، لږ د دوی د دې قتل او د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه. د نبي علیه السلام د یو امتي به د هغه نوسي له لاس ورشي، نیم د انسان لاس به موله ورنشي. راشه د خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه. او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام په نوسي لاس اوچت کي د نبي علیه السلام د شفاعت امید به څرنګې ولري، په کومو سترګو مخامخ به پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي. بیا چې عبیدالله ابن زیاد ته ور مخامخ حضرت زینب، یو پکې یو ماشوم بیمارو هغه حضرت علي زین العابدین دی رکوټ یو ماشوم بیمار و دی پکې بچ پاتې شو. دا قافله کله وروستله هغه گورنر ظالم وی دا ښځه څوک ده؟ وی دا چې زینب ده. وی دا څوک ده زینب؟ وی دا د حسین خور ده، د فاطمې رضی الله عنها لور ده. زړه دې یخ شو؟ او ورته وایي زړه دې وی یخ شو؟ هغه ورته وی اوړه مې یخ شو. وی ولې زړه یخ شو؟ ویله مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ور ورسېدل. وی ستاړه یخ نه شو، ستاړه به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وي، هله به ستاړه یخ و، خوله مې دله یخ نه کوئ. نو دې څه وایي؟ یاره وایي خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان لورې. دا ورته وایي ښځه کې به څه بهادري وي، خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه. وی دا بله لږ څوک دی؟ وی دا د حسین رضی الله عنه زوی دی. وی ښه ډېره له سنګجم دی پاتې شو او جلاد ته حکم وکړي دې فوراً مړ کا. او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنې بالکل ما مړ کا، زه به ستا مرګ ته تیار یم، خو یاره یو درخواست ته بس کوم. ته ګورنر یې، دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کې کولی شي، خو یو درخواست ته کوم. وی څه وی؟ وی دا څه کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده، دا ماشومان یې زنانه، دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي. د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته، بې دې زنانو نه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته. نو ما که مړ کې مړ مې کا، خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چېته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه چې دې عزت لوټ نه شي، د دې سر نه څادر لر نه شي. دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی. وی ښځه ټیک ته تا پرېږدم، دې لپاره دې نه پرېږدم، دې لرې پرېږدم چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي. او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به ورته داسې رابروله، داسې به ورته رابروله. حضرت زید ابن القم رضی الله عنه صحابي دی، دغه مقام کې موجود دی. عبیدالله ابن زیاد ته وایي عبیدالله ابن زیاده، وی زما د قسم په خدای، او وایي څه بد شکله داسې ورته وایي حسین صاحب ته، وی زما د قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وی دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی، د نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته.
او زما د قسم په خدای چې کوم شونډو لته چوکره برول غواړي وې ما په دې سترګو د ما په خدای قسمی چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلې چې په دې شونډو باندې خپل شونډې خو دي او دې الکت نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کوم ځوانان په دنیا کې مړ شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي ما په خپله نبی علیہ السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپل وجود کې ځان سره نیولي دي یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړي هغه قافله بیا بوتلله یزید له خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا گورنر ته خبر هم کړی دی وی بدبخته تا ته خو ما دا نه ویلې چې ته دا مړه کا ما خو تا ته وی چې دا جمدي ونیسه او ما لی راوله دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچی او د هغې خاندان دی بالکل ختم ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندانو او په هغې کې نارینه خلکو ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه ورونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانه غشته دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولی شی ښکاري هغه معمولی شی څه دی یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنکه یو جابر باطل له خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو نن موږ به هم خپل حال ته وګورو چې آیا د نبي علیه السلام او د هغه د بچو په نقش قدم څومره پورې موږ مزل کړی دی څومره پورې پې کوو څومره پې نه کوو رونو د یهودو دا سازش و د مسلمانانو جنگول او اهل بیت بربادول دا د یهودو سازش و نن هم خفه کېږئ ما صفا خبره درته کومه نه له چا نه یره کوم نه له چا نه ترخه کوم صافه خبره درته کوم چې نن هم زمونږ په پاکستان کې کوم پروګرام شروع دی او موجوده چې کوم زمونږ حکومت شروع دی دی کې هم د یهودو سازشونه مکمل روان دي کلک د یهودو سازش دا روان دی ځکه چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره وزیران په موجوده حکومت کې اخیستلی شوي دي اکثر د انجیو سره متعلق دي بعضی وزیران دي هغه د یو تنظیم سره تعلق لري بعضی وزیران د بل تنظیم سره تعلق لري او تاسو که اخبار پرون کتلی پرونی اخبار که تاسو کتلی پاکستان تاسو وګورئ چې د پاکستان وزیر خارجه په لندن کې د بی بی سی له کوم انټرویو ورکړې ده نو ډېر افسوس دی افسوسناک خو افسوس دا دی علما را پاسی چغې وی منډې وی هغه بل بدبخت او نواز شریف نو خدای پاک د طالبانو ازار وو نو دغه دی د جیل کوټې ته خدای پاک وردن نه کړ نور اسم نو خو د علما او د طالبانو ازارو هغه به هم وی په مدرسو کې دهشتګردي کېږي مدرسو کې بمونه دي او هغې کې ټریننګونه ورکېږي نو خدای پاک وله حقه د طالبانو سزا ورکړله او نن د جیل په کوټه کې پروت دی یا وزیر اعظم او مینډیټ ورته حاصل دی او صاحب زه د پاکستان هغه یو امیر المؤمنین ځان یو شاهي سلطنت او سټیټ جوړول غوښتل لیکن هغه د طالبانو ازار و د دیني مدرسو ازار و نو کم طرف ته لاړ د جیل په کوټه کې بند دی لیکن علما را پاسېدل د هغه هم کلکه مقابله وکړه او تاسو ولیدل چې د امریکې سره سر وجنګو خدای پاک کوي څه بس د پاکستان په قسمت کې به اسلامي نظام نه لیکلی شوی جرنیل کاکا په خدای راوسته د جرنیل کاکا د خولې نه د اسلام نوم نه خېږي تاسو به چې د خبرونو کې فکر اسلام د خولې نه اورېدلی او دویمه خبره ورونو درته ووایم هغه دا ده چې دلته جرنیل کاکا یو څه وایي وزیر خارجه بل څه وایي جرنیل صاحب وایي د هغه کلاو اعلان دی چې یاره په دیني مدرسو کې دهشتګردي نه کېږي تاسو به اورېدلي او دا اعلان کوي چې د جهاد او دهشتګردۍ کې فرق دی جهاد جدا شي او دهشتګردي جدا شي دی او وزیر خارجه چې په بل بی بی سی له کوم انټرویو ورکړی دا اخبار وګورئ هغه څه وایي هغه ویله دیني مدرسو کې چې کوم دهشتګردۍ کېږي وایي چې موږ لاړ شو دا به فوراً بندوو زه چې لاړ شم دې لپاره به زه فوراً پروګرام کوم او د اسامه لپاره به هم زه د افغانستان سره خبره کوم کوشش به کوو چې دا موږ امریکې ته حواله کړو مې ستا پلار به راشي او د اسامه په حق کې به خبره وکړو دلته خو رانږدې شه او دینی مدرسو باندې ولې ته الزام لګې د خدای خاطر وکړې د پیغمبر د حدیثو او د خدای د کتاب ځمکې پورې خندا مه کوئ ظالمانو ګورې تباه به شئ دینی مدرسو کې څه کېږي خو د نبي اسلام حدیث بیانېږي د خدای قرآن پکې بیانېږي دا چلنج دی د دنیا کافر او ته او د دنیا مسلمان ته چې یو دینی مدرسه دی په پاکستان کې داسې وښیي چې هغې کې ټریننګ ورکېږي د دهشتګردۍ نو بنده دي کې که نه راشئ تاسو دا مدرسې وګورئ تاسو په علاقه کې پېښور کې چارله کې ځای په ځای شته که نه کومه یو مدرسه کې ټریننګ ورکولی کېږي کومه مدرسه کې دهشتګردي ښولی کېږي راشئ که نه هغې خو څه څوکیداران نشته چې تاسو ورتلی نه شئ خو چې چاپه پرې ووهئ وګورئ
کومه مدرسه ته تاسو تخکاري نو بند یې کړئ کنه دهشتګردۍ څوک دغه کوي حمایت کوي هر یو سړی د هغې مخالفت کوي او موږ به درته وښایو چې ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې دهشتګردي کېږي موږ درته خولی شو هغه استلې درته موږ خولی شو چې کومو کې کلاشنکوفونه او کم کې د دنیا ګنده هلکان د تعلیم په نوم باندې دي او په هغې کې ناست دي او تخریب کاری کوي خو ستاسو په کالجونو یونیورسټو کې کېږي دیني مدرسو کې نه کېږي نو ما له په دې ډېر لوی افسوس راشي او ډېر خفګان راشي چې ظالمان ګوره دیني مدرسه کې خو دا زمونږ د دین او زمونږ د عقیدې تحفظ کېږي دین ښودلی کېږي د پیغمبر علیه السلام سنت ښودلی کېږي د نبي رحم حدیث ښودلی کېږي قرآن ښودلی کېږي او تالته کې د امریکې د خوشحالول هغه امریکا چې پرون درله راغی او دله په خوله کې متیا دې وکړې کلنټن در سره څه وکړله راغی په خوله کې درته متیا دې وکړه درنه لاړ ته د هغه د خوشحالو دپاره لاړې لندن ته د هغه د خوشحالو دپاره وې دیني مدرسې به بندي کړو دهشتګردۍ به بندي کړو دا به وکړو اسامه به تا ته حواله کړو دا چغې مې نواز شریف هم والی وې دې دې رانږدې شي دیني مدرسې ته د اسامه ته یو فوټې قدم ور نږدې کړي چې پته ورته ولګي اساسانې خبرې خو نه دي مسلمان د خدای پاک کرم دی او د خدای رحم دی دا مونږ ازمایولی دي چې دا هرې پارټۍ سره تعلق لري که د پیپل سره تعلق لري که د نیشنل سره تعلق لري که د جماعت اسلامي سره تعلق لري که د بلې پارټۍ سره تعلق لري خو چې د عقیدې او د دین مسله ورته ورمخکې شي نو د خدای کرم دی دا مونږ ته معلومه شوه چې دا ټول بیا د مولا شاته ولاړي دا مونږ معلومه کړه د امریکې په مقابله کې دا خلک مو وکتل د کشمیر د جهاد په سلسله کې دا قوم بیا مونږ کتلی دی د عقیدې په بنیاد کې شکر د پاکستان په خلکو کې بیا د اسلامي اخوت او ورولۍ رشته بیا شته داسې شته نورو ملکونو کې نشته د پاکستان مسلمان کې دا شته نو بهر صورتونو دا خبره ده او یو بله ناره دوی لګوي هغه دا لګوي وی یاره وی په اسلام کې انساني حقوق وی مسلمانان انساني حقوقو ته نقصان رسوي د انساني حقوقو ته نقصان رسوي زم د انسان څه شی دی دوی انسان چاته وایي دا په چیچنیا کې چې کوم مسلمان تباه شو او د چیچنیا په مسلمان چې کوم اور بلیږي د انسانان نه دي د دې د حق تا سره غم نشته دا چې کوم په عراق کې تا د مسلمانانو بیخ وویسته د انسانان نه دي کشمیر کې چې کوم انسانان مسلمانان مري د انسانان نه دي فلسطین کې او په دې نورو ملکونو کې چې کوم انسانان مري نو د انسانان نه دي د هغې غم د سره نشته افغانستان کې چې ښځو ته طالبانو پړوني په سر کړل نو یاره د انساني حقوقو ته نقصان دی ولې ښځو ته یې پرده ورکړه نو وایو دا خو زمونږ اسلامي نظام دی زمونږ د اسلام غیرت هم دا دی چې ښځه به په کور کې په پرده کې ناستی نو زما د اسلام غیرت چې زه په خپل غیرت باندې غیرت کوم او په خپل دین غیرت کوم او ښځې ته پړوني په سر نو ته دا انسان د حقوق نقصان دی حقوق دې ته ویلې کېږي لکه تا چې دل ویست په دنیا کې بهر صورتونو د دې متعلق زموږ علماء کرام او حضراتو دا ستاسو دپاره فخر هم دی ځای په دی بیا جلسې مقرر کړي لکه څنګه چې مخکې د امریکې په مقابله کې مولیان صاحبان راووتل او جلسې مقرر کړې تاسو ټول ورسره حمایت وکړو او خدای پاک د امریکې نه د کابل نوم هېر کړه ګورئ د اسامه باندې یا په کابل حمله وه یا ته هغه نوم بلکل هېر شو لکه د مسلمان قوت او روب یې ولید دغه رنګې اوس د امریکې د دې موجوده سکیم متعلق بیا زموږ علما کرام میدان ته راوتلي او دی په دې جلسې مقرروي نو د چارسدې په مدرسه کې راتلونکي د ګل په ورځ باندې 2 بجې د ماسپښین د مانځه نه پس همدغه زموږ د مولیانو او علماو صاحبانو جلسه ده او تاسو د هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ نو په دې جلسه کې خامخا شرکت کوئ کوم ځای کې چې جلسه وي ولې چې امریکې ته او کافرو ته او د هغې چې په دې ملک کې کوم دغه دي دا څه پیټوګان دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې یاره که موږ د اسلام خلاف څه کار کول غواړو نو مسلمانان په موږ باندې پوه دي او هغوی ویښ دي بیدار دي مسلمان د کافر مقابلې ته هر وخت تیار ناست دی چې دا هغوی ته دا خبره معلومه شي نو انشاءالله چې دا به زموږ استاسو دپاره یو جهادي عمل وي انشاءالله راتلونکي 19 تاریخ د ګل په ورځ ماسپښین مانځه نه پس د چارسدې چې کومه دننه مقبره کې اسلامیه مدرسه ده هغې کې دغه پروګرام دی دا چا یو څو سوالونه کړي دي چې جمعې په ورځ باندې د خطبې په دوران کې مقتدیانو له څرنګې ناسته پکار ده نو ناسته خو په هره طریقه کې ناستې دی شي لیکن د اتحیاتو په شکل کې ناسته د خطبې په وخت کې سنت ده او خطبه چې دا کم وخت کې بانګ وویلی شي دا اوس چې کم بانګ ویلې کېږي دې نه پس خطبه شروع کېږي تر د مانځه پورې نو دې دوران کې د اتحیاتو په شکل کې ناسته سنت ده او که په هغه شکل سړی کینې دي اسم کینې نو خیر دی خو خبرې کول پکې ښه نه دي بالکل بلکې دې کې تسبیح اړول هم ښه نه دي بلکې دې وخت کې نفل کول هم ښه نه دي
او چې دا کوم بانګ ویل کېږي د خطبې د دې بانګ جواب هم نشته. بعضې خلک دې بانګ سره الله اکبر الله اکبر جواب کوي، دې جواب کو پړه کې یو سړی کوي کولی شي په خولې دې جواب هم نشته. او دا دې کې دا چې د خطبې د اذان جواب صحیح دي کنه د مقتدیان ولا نه، د خطبې د بانګ اذان دغه جواب کړي په جبه کول نه دي پکار، لکه کول پکار دي. دا خطبه د 2 رکعاتو په ځای ولاړه ده، د ماسپښین 4 رکعات دي، 2 رکعات د جمعې شو، د 2 رکعاتو په ځای باندې خطبه ولاړه ده. لکه څنګه چې په مانځه کې کم عمل منع دی او په موز فاسدېږي، نو خو په خطبه کې هم هغه عمل مکروه دی، دغه نه ځان ساتل پکار دي. نو دا یو ملګری دعا غواړي چې زه مریضه مې یم، قرضدار مې یم، لږه ځمکه مې شته لیکن هغه چا سره بنده ده، دعا غواړي. نو خدای پاک دې ورته د ده چې څه حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي او د بیماریانو دې ولا خدای پاک شفا ورکړي. بعضې خلک د سار د مانځه په وخت کې سنت کوي، دا سنت کول یې درست دي او که نه دي. دا مسله تاسو یاده وساتئ چې د سار جمع ولاړئ او یو سړی راشي هغه سنت نه کړي، نو سنت کولی شي خو داسې ځای کې به سنت کوي چې د امام قرت نه وري. دلته به جمع ولاړئ هلته به دې سنت کوي، دا ښه خبره نه ده. جمع چې کوټه کې ولاړئ نو ته بار سنت وکړه، او که جمع بار ولاړئ یو ګوټ ته راننوځه ته په کوټه کې خپل سنت وکړه. نو سنت داسې ځای کې کول پکار دي. او تر څو چې د ده یقیني چې د 2 رکعت موندې شم او 2 رکعت ته رسېدی شم، نو تر هغې پورې دې خپل سنت کولی شي. او چې د ده پوره یقین راشي چې یاره زه خو 2 رکعت نشم را لاندې کولی، نو بیا دې سنت پرېږدي او امام سره دې په جمع کې شریک شي. او چې دا سنت پاتې شي د هغې څه حکم دی؟ نو که دا سنت د سار د یو سړي نه پاتې شو، نو بیا د سار مانځه پسې فوراً به سنت نه کوي. دې کې امام محمد رحمت الله علیه مذهب دی او هغه ښه دی چې کله د سار د نور راوخېږي د نور خطو نه پس دې د هغه 2 رکعتو سنتو قضا وکړي. د سار د مانځه نه پس تر نور خطو پورې هېڅ قسمه سنت او نفل نشته، قضا مونځ کېږي، سنت نفل نشي کولی. او د نور د خطو نه پس بیا یو سړی هغه په هغه سنتو قضا کوي، نو بهتره ده. دعا وکړئ ورونو چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي او اله العالمین موږ له د دنیا او د آخر د نبی علیه السلام د اتباع د زندګۍ توفیق راکړي. یو زنانه ده هغې څه دعا غوښتلې ده او څه مشکلات دي ورته، دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغې هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي او چې څه حاجتونه دي الله تعالی دې ورته هغه حاجتونه پوره کړي. بعضې نورو ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي چې یا دعاګانې غوښتې دي الله تعالی ته دعاګانې قبولې کړي. دا دعاګانې وکړئ چې زمونږ په دې ځمکه خدای پاک د قرآن او د سنت نظام راوستلی کړي او د مسلمانانو منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. څومره د کفر دنیا کې ده، ټولو نه مخکې خو موږ دا دعا کوو چې الله تعالی ورته هدایت نصیب کړي، او که هدایت یې په قسمت کې نه، نو خدای پاک یې په خپل قهر تباه او برباد کړي. نو په کورونو کې الله زمونږ مریضان دي، په هسپتالونو کې مریضان دي، الله ټول له شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي، څو قرضداران دي خدای ته قرضونه خلاص کړي.